ډیډک چیرمن ایم پی اف فضل حکیم خان ویلي دي چې د سوات وکیلانو تل د رښتیا او صداقت ملګرتیا کړې ده او د علاقې لپاره د دوی خدمتونه د ستاینې وړ دي. د دې خبرو اظهار هغه د ضلعې د وکیلانو بار اسوسییشن د نوي ټاکلې شوي کابینې غړو ته مبارکۍ ورکولو په موقع کړی دی. په دې موقع د بار د ستونزو هوارولو لپاره هغه د صوبایي حکومت لخوا وکیلانو ته د 10 لک روپو چیک هم ورکړو. په دې مهال درنه دستوره ترسره شوه چې پکې د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو په شمول د بار اسوسییشن صدر عنایت خان او های کورټ بار صدر افتخار احمد په شمول ګڼ شمېر وکیلان شریک شول. دستورې ته د وینا په وخت چیرمن ډیډک ایم پی اف فضل حکیم خان وینا وه چې د سوات وکیلانو تل د رښتیا ملګرتیا کړې ده او د دوی قربانیانې د چا نه هم پټې نه دي. د بار ډسټرکټ بار های کورټ بار منګه 50 لک روپۍ های کورټ ته ورکړي او 30 لک روپۍ د پټي حکومت ډسټرکټ بار له ورکړي. ځکه موږ دا خبرې ورکوو چې یاره موږ وایو چې میډیا له موږ ورکوو بار لم ورکوو د دې لپاره چې یاره دوی دا نه وایي چې یاره دوی د خراجات حکومت مدې د خپل حیثیت مطابق برداشت کوي چې دوی عدل کوي انصاف کوي مدې چې ضرورت نه چې کومه فیصله په عدل او انصاف کوي دغه شان که میډیا ول سره موږ د خپل طرف کومک کوو چې د هغو کم قلم چې دی هغه په عدل او انصاف باندې استعمالېږي. زموږ ویژن د عدل انصاف دی، زموږ سوچ د عدل انصاف دی. موږ د معاشرې کې موږ خلکو هم په عدل انصاف راکړی انشاءالله تعالی دا به موږ مخ په وړاندې دا خبرې. په دې مهال د بار اسوسییشن نوي صدر عنایت خان او اورنګزیب خان د صوبایي حکومت شکریه ادا کړه. مونږ په دې باندې د صوبایي حکومت او د چیرمن صاحب انتهایی مشکور یو چې هغه د هغوی د وکیلانو د ښې کړې دپاره کوم ګرانټ چې ایشو کړی و هغه نن مونږ ته میلاو شو. مونږ مخکې هم د صوبایي حکومت شکریه ادا کړې ده. صوبایي حکومت د وکیلانو لپاره مخکې هم کوششونه کړي دي، مرستې کړي دي او د صوبایي حکومت په کوششونو باندې دلته کې مخکې هم د وکیلانو لپاره یو میګا پروجیکټ منظور شوی چې په هغې کې کار پارک او د وکلا چیمبر جو اوس هم صوبایي حکومت دا مهرباني وکړه. امید لرو چې په مستقبل کې هم صوبایي حکومت د وکیلانو د خیر ښېګړې لپاره په خپل کوشش کوي. موږ د صوبایي حکومت ډېر زیات مشکور یو چې په دې سختو حالاتو کې صوبایي حکومت د بار مسایل چې دي یا د بار چې څومره پرابلم دي هغه مد نظر کېښوده او د بار سره د ګرانټ په شکل کې هغې تعاون وکړو. چونکې دا د 13 کالونو د بار د ډسټرکټ بار هم او د های کورټ بار هم د یو مطالبه وه او نن موږ ډېر زیات مشکور یو د خپل چیرمن صاحب او د سی ایم صاحب چې هغې دا مهرباني وکړه. موږ مشکور یو. چیرمن ډیډک فضل حکیم خان په وکیلانو زور راوړو چې دوی د مظلوم ولس ته انصاف ورکولو کې اسانتیاګانې پیدا کړي او د ظالمانو لار ونیسي چې اصلاحي ټولنې جوړول ممکن کړی شي. افتخار احمد زمان زموږ سوات .com منګورا سوات.